مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب د رمضان د میاشتې آخري عشره نن شروع شوې ده. رمضان خو ټول د خیر او برکت نه ډکه میاشت ده، لیکن په دې کې یو شپه راځي رستو چې هغې ته لیلة القدر وایي. د هغې قرآن کې او احادیثو کې ډېر لوی فضیلت راغلی ده. د دې فضایلو د بیان مقصد دا نه وي کوم چې نن منکرین حدیث اخلي چې تاسو یو شپه داسې جوړه کړې ده یا یو ذکر داسې دی چې کله هغه انسان هغه وکړي، یا یو شپه داسې ده چې انسان په هغې کې مړ شي نو ګندې دومره اجرونه به ملاویږي. او بیا دا ذهن جوړوي خلکو له چې دا خو بیا د نور دین ضرورت نشته. دا د منکرین حدیث چرچې دي نن سبا. دې خلقو ته دا ویل غواړو چې لیلة القدر ته قرآن مجید خپله خیر من الف شهر ویل. دا حدیث نه دی کنه، قرآن دی. الله رب العزت دې شپې ته د 1000 شپو نه بهتر ویلی ده. نو د دې خو دا مطلب نه دی چې یو سړی دی په دې شپه کې عبادت وکړي او بیا دې نه کوي. که یو سړی د قرآن مجید نه دا مطلب دلته اخلي چې لیلة القدر کې عبادت وکړه او بیا د هغې کمعقل سړي خبره چې الله ورې قرضداري وي. اصل کې په دین کې دوه بنیادي څیزونه چلیږي. یو ځای هغې ته ترغیب وایي او ترهیب ورته وایي. یو عقیدې باندې یو عمل باندې په یو ذکر باندې الله څه اجر چې ورکوي دې ته ترغیب وایي. دا د رغبت دپاره وي، د مینې پیدا کولو دپاره وي چې انسانان دا کار شروع کړي. او ترهیب یرولو ته وایي رهبت. او د یو ګناه سزا چې ښیي د هغې مطلب دا وي چې انسان هغه ګناه پیش نظر کړي او د الله نه هم یریږي، لیکن د هغه ګناه نه هم د ځان د بچ کولو کوشش کوي. یو سړی چې ځان د ګناه نه بچ کوي او د بچ کولو کوشش کوي نو دې لپاره قرآن حذر الفاظ استعمالي، یحذر الآخرة. بدقسمتی دا ده چې خلک منبر او محراب باندې براجمان دي او ناست دي چې هغې له نه قرآن معلوم دی نه حدیث معلوم دی. دا فتنې چې ډېرېږي د هغې بنیادي سبب دغه دی. په فضایلو باندې یوازې څه نه کېږي، د علم خبرې کول پکار دي. د جمعې شپه کې الله فضیلت یې ښه دی، رمضان کې فضیلت یې ښه دی،
غورواله یخ دی لیلۃ القدر کې غورواله یخ دی لیکن د دې بدا مطلب یو کمقل سړی اخلي چې هغه په دې کې عبادت کوي او په نورو شپو کې نه کوي دا د هغه کمقل توب دی دا د دین خبره نه هوښیارتوب بدایي چې انسان کالو سره لګیایي او د الله عبادت کوي دا ترغیب د پاره کوي چې پکار دای چې په دې شپو کې ته لږ نور زور لګي د مسلمان د پاره د آیت کوم چې ماویل دی د سورۃ الزمر آیت اتم نهم آیت کریمه دا د مسلمان شان خی قرآن مجید چې مسلمان سے چل گئی هغه عبادت کوي عبادت هغه باندې د انسان بندگی د خپل رب مخکې ښکاره کوي یو سړی چې عبادت نه کوي یعنی مونځ نه کوي نو دی ځان ته د رب بنده نشي ویلی دکې خو د رب غلامي نشته عبد غلام ته وایي و د رب عباد هغه دي د رب غلامان هغه دي چې هغه 15 وخته د هغه کور کې حاضري لګوي دا 15 وخته چې حاضري نه لګوي دی هسې ځان ته عبد وایي دا غلام نه دی د رب بیا د الله بندگان هغه عابد هغه چې روزي نیسي یو سړی بغیر د عذر نه روزه خوري یا یو زنانه دې کې عبدیت نشته عبدیت بالا هغې راځي چې دی د صوم و صلات پابند شي د روزې پابندي د مونځ پابندي الله چې څه احکام فرمایلی دي د هغې د پوره کولو پابندي کوي د کمو نه چې منع کړی دی د هغې نه د ځان د بچ کولو کوشش کوي دکې عبدیت موجود دی او چې دا کارونه پکې نه نو دی خود سره دی دی خودسري کوي یعنی دی الله خو ټیک د په خولې ومني خدا صرف زبانی جمع خرج دی څنګه چې مونږ دنیا کې خلکو سره دوکې دړاکې کوو نو دارنګې خیال د دې خلقو دای چې مونږ اگر نه الله له دوکه ورکړه زه رب ته خپل رب ویمه او بندګي نه کوم چې بندگی نه کوي ته هغه رب څنګه وګڼو دا بندگی عبادت چې کله انسان کوي نو دې کې یو بنیادی درې خبرې اسغه هر یو عبادت دا غیر لپاره یو بنیادی خبره هغه د اراده صفاواله ته نیت صفائی چې انسان کمونځي که روزي که حجي او که زکاتي پای کې دې د هغه نیت صفائی نیت صفائی دا مطلب دی چې هغه عبادت دې د الله د رضا لپاره کوي د مخلوق د رضا لپاره نه د دنیایي مفاد لپاره نه دنیایي مفاد او د مخلوق رضا دا انسان ته په خپله حاصل شي چې کله دی یو کار د رب د رضا لپاره وکړي دا نتیجه روزي خدا الله په خپله ورکوي دې دواړو کې فرق دا دی چې کله یو سړی د مخلوق د رضا لپاره کار وکړي نو خالق هغه عمل نه قبلوي نو مخلوق حدیث کرا دی د هغې زړونه دا د الله په لاس کې دي یو سړی چې رب فرمان بردار شي نو حدیث کرا دی چې الله رب العزت ملائکو کې اعلان وکړي چې زما فلان کی بنی آدم سره محبت ده فلان کی انسان سره زما مینه ده تاسو لړ شئ دنیا کې د نیکانو په زړونو کې د هغه محبت پیدا کړه نا ملائک راضي او هغه عام اعلان کوي دا خلق زړونو کې محبت پیدا شي باندې کسانی داسې چا کم ځای کې تو ګوره د خلک ته تو راته وي مینه کوي او سره محبت کوي خدمت کوي کوشش دا کوي چې هغه ته په طریقه ځان ورسوي
کم سړی چې د الله نافرمایي نو حدیث کې راځي الله ملائکو ته وایي زما فلانی سره نالګي ده هغه ناراض یم زه د خلکو زړونو کې د هغه نفرت پیدا کړه چې راشي عالم کې تکوینی امور دي د خلکو زړونو کې د هغې په وینا باندې د هغه نه نفرت پیدا شي بعضې خلک یې ډېر ډولي ډېر ښایسته وي ډېر مالداري لیکن هغې سره چا مینه محبت نه وي دې نه څه معلومېږي د دې نه معلومېږي دا چې مینه او محبت دا د الله په حکم پیدا کېږي دا په دې نه پیدا کېږي چې ته یو انسان د رضا کولو دپاره یو کار شروع کړي نه د خالق د رضا کولو دپاره کار شروع کړي نو زړونه د خلکو د هغه په لاس کې دي دا به ستا مخې ته تا پسې به یې راواړي په خپله دا د نیت صفایي ضروري ده قرآن مجید لولي سړی قرآن ښیي چاته قرآن مجید زده کوي خیر خیرات ورکوي زکات ورکوي حج لذي بل څه نیک عمل کوي د پای کې و بنیاد دا یي ټارګټ به دا یي چې مانه الله راضي شي بس رب راضي تو دنیا راضي نه بیا سړي چې الله راضي شي نه بیا څه شی پکې پاتې دی د الله بندگی د هغې دغه بنیادي شرط دی دې ته اخلاص د نیت وایي خو دې نه علاوه هم د دې یو درې څیزونه دي نور دې آیت کریمه کې هغه ښیي چې انسان به دا درې کارونه کوي یو کار بدایي چې د ده به الله سره محبت وي مینه به وي الله سره چې مینه وي نو بیا دی په عباداتو کې تکاسل سستی دا نه محسوسوي دا بوج چې کله خلک په ځان ګڼل شروع کړي چې دا فلانی شی را باندې بوج شو فلانی بوج شو د دې اصل وجه دا ده چې د په زړه کې د الله مینه نشته د الله محبت به پکاري او دا به ټول مخلوق نه سوا پکاري قرآن مجید د مؤمنانو صفت لیکلی دی چې والذین آمنوا اشد حبا لله کم خلق چې هغه مؤمنان دي د هغې د ټولو نه سوا مینه الله سره اوس چې کله د انسان الله سره محبت ډېري نو دومره بعد د فرمان برداری ډېرئ دومره به دی جومات ته ډېر ځي راځي دومره به دی سم سړی دومره به دی ښه سړي دومره به دی نیکۍ کوي عقیده به یې سموي یعنې دا په زباني جمع خرچ نه کېږي چې یو سړی دا وایي چې زما الله سره مینه ده او څه خبره یې نه مني او زه عاشق الله یم او عاشق رسول یم دا ګپ لګوي هسې دا الله د فرمان بردارۍ اثر انسان کې ښکاري چې دی څومره متواضع دی څومره عاجزي کوونکی دی الله ته بیا بیا د هغه کور ته ځي راځي بیا بیا د هغه د رضا کولو کوشش کوي دې لپاره قرآن مجید لفظ استعمال کړی دی امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما دا هغه لومړی شرط دی د عبادت آیا هغه څوک هو قانت قانت قنوت عاجزۍ ته وایي او عاجزي راځي هغه انسانانو کې چې د هغې د الله مرتبه پېژني د الله شان چې پېژني نو هغه عاجزي هم پېژني د الله وخت کې او الله سره مینه هم پېژني د الله شان چې نه پېژني پای کې تواضع نه راځي دا کم خلق چې دغه شانتې فضول ګرځي اکړ سینې روښکلي سینه تھان کې دین الله پېژني نه نبي پېژني نه دین پېژني دا رسمی مسلمانان دے دو یعنی څه کار چې کوي نه هغه یو رسم ګڼي جومات ته که ځي راځي نه هغه هم رسمن ځي پوهېږي نه چې زه څه وایم څه لازم جومات که روژه نیسي نو په هغې هم نه پوهېږي دا څه لپاره نیسم
مقصد یې ورته نه معلوم. د رجوع مقصد قرآن مجید تقوا ویل ده. په تاسو روزې فرض کړي شوي د دې روزو فایده سره لعلکم تتقون، چې تاکہ پرہیزگاری راشي د ګناه نه. نو چې سړی په روزه کې غیبت کوي، سړی په روزه کې چغلۍ کوي، سړی په روزه کې غلاګانې کوي، روزه مطلب څه شو؟ دا خو نه دی مقصد چې ته صرف خوراک اسکاک بند کړ. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، اللہ تعالیٰ فرمائے دی من لم یدع قول الزور والعمل به، یو سړی چې د ګناه خبره او د ګناه کار پرې نه دی په دنیا په روزه کې، فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه، اللہ ته حاجت نشته چې د ته خوله بند کړې ده، خوراک نه کی اسکاک نه دی. یعنی مقصد د کول پکار دی. څومره چې یو سړی کې پوهه وي د دین د عباداتو پر راز باندې پوهیږي، نو دومره به دی کې عاجزي ډېره زیاته وي. او چې د عبادت پر راز نه پوهیږي بیا بندگی نه دی کې تواضع نه وي. مونځ 15 وخت کولی شي. د مونځ بنیادی مقصد سره د الله د رضا نه علاوه د مونځ بل څه مقصد دی؟ هغه دا مقصد دی چې مسلمانان دا بالکل بنیاد مرصوص دي، دا بالکل متفق دي او په یو صف کې ولاړ دي. محمود او ایاز یو صف کې ودرېدل، دا د مونځ مقصد دی. او تاسو به کتلی چې مونږه د مونځ نه څه فایده نه اخلو. زمونږ نظریاتو کې، زمونږ چم گاون کې، زمونږ عام خبرو اترو کې د غریب سړي، د کمزوري سړي، د کم نسبه سړي څومره بې عزتي کېږي. د هر سړي سر کې دا یو شیطان ننوتی دی چې زه فلانی یم او دا شاخیل دی او دا دوبي دی او دا جولا دی. دا د مونځ د مقاصدو خلاف خبره. دلته خو ټول یو ځای ودرېږي، کړوکي او کلوي هر نسب سره چې تعلق لري. دا د مونځ بنیادی حکمت دی. هغې نه مسلمانان بے خبر دي. جنگ به شروع کړي نو جواب به صحیح زه پښتون یم. دا پښتانه د آدم علیه السلام اولاد دی، دا نور نه دی. دا نور د چا اولاد دی؟ د دې خو ټولو بره نیکه د ټولو یو آدم علیه السلام دی. د مونځ بل غټ مقصد هغه دا دی چې انسانان د دې یو مشر، د مسلمانانو یو مشر، په کلي کې یو مشر، بس جماعت کې یو مشر. دا عوام دي که دا ډېر ناکاره خلق دي. بعضې کم جماعت ته ګورې، زه خپل جماعت نه یادوم الحمدلله. دلته داسې ځونه نشته. خو نورو جماعتونو کې چې څومره مشران دي دومره واکړتې کوي. هر سړی پکې مشر دی. دي ته آیا پوهه که دی د جماعت مشر امام وي. امي سړی د جماعت مشر نه وي. جماعت کې هغه څه کېږي چې امام غواړي. ټیم وړاندې کول، ټیم رستو کول، چاته څه خبره کول، دا د امام ذمہ داری ده. دا د عوامو ذمہ داری نه ده. دا څه اجرا او بیټک نه دی چې هر سړی د راځي او په جماعت کې د خپل رایه ښکاره کوي. سوال نه پیدا کېږي. الحمدلله زموږ مسجد کې دا قسم حرکتونه نشته. د بار نه اورو مونږ جګړې په مختلفو څیزونو باندې. یو کاکا پکې یو څه ووایي، بل څه ووایي. بیا دا نه کېږي چې یو مشوره وکړي، د یو بل ګریوان تلاش کړي. دا د غویانو کار دی. انسانان خو چې یو کار کول غواړي نو بیا د هغې مشوره وکړي. په دې مونځ کې به تا کتلي دغه امام
چې دا خلک یې پسو کې نه شمېري چې دی ورته الله اکبر ووایي نو دی ورپسې ودرېږي که نه ودرېږي او چې کله هغه سمع الله لمن حمده ووایي نو ستا به خیال دی رکوع کې پروت دی که نه پاسي دا ټریننګ دی په دې کې چې ته به د مشر خبره منې ستا د کلي مشر دی د هغه خبره ومنه ستا جماعت مشر دی د هغه خبره ومنه دا خو هر سړی خود سره دی وي دا پکې چا راوستی دی چې تاسو مشر جوړ کړی دی بیا په کار دی چې د هغه خبره ومنلی شي دا هغه څیزونه دي چې دا مونږ جماعت کې زده کوو جنازې به تاسو اکثر کړي مونږ هم چې لړ شو که نه که حیران شو خلک مړي له راغلي په کار دی چې ودرېږي صفونه برابر کړي خو که 10 منټه پاتې او که 20 منټه پاتې نو ټول به ټولګي کېږي ګپ شپ به لګوي ډېره تعجب خبره ده چې یو انسان زموږ مخکې مړ پروت دی او موږ د هغه نه دا عبرت نه اخلو چېرې زما به څه حال دي د صف د نیغولو څوک کوشش نه کوي بلکې چاله د صف نیغولو چل هم نه ورځي زیګ زیګ غوندې صف یې یو ولې تاسو 15 وخته لمونځ نه کوئ جومات کې د ماشوموالي نه تر 15 او 1 کالو پورې هر سړی جومات ته ځي او لمونځ کوي دله د صف نیولو چل نه ورځي دا کمزوری دي زمونږ دا ولې دا زمونږ په زړه کې د الله قدرداني نشته ده که د الله قدر او عزت وی په زړه کې دا څیزونه به پخپله سم وي د الله عظمت چې راشي په کوم زړه کې او الله سره محبت پیدا شي دنیا کې تاسو نه ګورئ چې د یو کس بل کس سره مینه وي د هغه د سترګو په اشاره باندې هم دی کار کوي داسې نه ده څه یعنې چا سره مینه وي د سترګو اشاره باندې کار کوي پوهېږي پې چې ماته دا وایي او فارسی کې خوی چې میان عاشق و معشوق رمزه است کرامن کاتبین را هم خبر نیست دا دوه کسان چې کوم مینه کوونکي دي که نه د دې په منځ کې یو داسې د راز خبرې چې کرامن کاتبین هم په هغې نه پوهېږي ملایک پې هم نه پوهېږي دا انساني مزاج ده زمونږ زړه کې که د الله عظمت وی او د الله محبت وی نو موږ به د هغه په خبره د ځان پوهولو کوشش کړو دا رسمي منځونه دي د دې منځ موږ ته څه فایده آخرت کې نه ملاویږي دا ویل للمصلین چې وایي قرآن دې لپاره وایي الذین هم عن صلاتهم ساهون هغې د خپل منځ د حقیقت نه بې خبر دي منځ کې غلطي نه ده مراد د مونځ د حقیقت نه بې خبره دي چې زه مونځ کوم سره پاره دې لپاره کوم چې زما خپل رب سره جوړښت ډېر شي مینه محبت زما نور سیوا شي خو د آیت کې چې قانت وایي دې کې خضوع خشوع عاجزي دا ټول دې کې دننه داخل دي قانت هغه چاته هم وایي چې هغه اوږده ولاړه کوي اوږده ولاړه د لیلة القدر کې شورو کې ده بېګا د 21مه شپه وایي که نه نو 21مه کې دا تلاش کوي د تلاش دا مطلب نه خلک دروغ وایي وي جي ما باندې ښه شپه پېښه شوې وه که نه نو ما دعا کړې وه چې الله ما ته هره سپومۍ وښیې وي ځکه هره سپومۍ وینم ښه لکه دروغجنه دروغ وایي او دا د کومو خلکو مخکې چې لګیا یې دا عالمان دي که جاهل خلق ده د لیلة القدر د شپې څه علامت نشته چېرې په دې شپه باندې ګنې هر شی په سجده کې پروت دي هر شی خوسم په سجده کې پروت د کائنات هر یو څیز اوس هم د الله تسبیح او حمد کوي دا دروغ ته چا خیلی دي دا گپ شپ ته دروغ وایي دا هغه خلک دا دروغ وایي چې هغه د دین نه اډو خبر نه دی تش په پټکي باندې سړی عالم کېږي نه دا 8 کاله محنت غواړي
دا د حدیث کتابونه خوړل غواړي، زده کول نه چې وی خوري سړی نه هغه ته پته لګېږي چې دین څه شی دی. عجیبه خلق دی او عجیبه حالات دي. ملا صاحب به دا تقریر کوي، د هغه د کیسه به ورته کوي چې جي ښځه وه پاڅېدلې وه او د شپې د بیزې کیسه به کوي چې ونې پرتې وي داسې د هغې هغه بیزه راواغسته نو د هغې په هغې څانګو پورې وتړله. لکه چې څانګې پورې وتړله تا کې عقل شته؟ دا ونه چې داسې نیغېږي نو څانګه به بله ځي که ښکته به ولاړئ. نو بیزه خو سره بانګې شوه برخه دا داسې دروغ وي دا ټولې اوري داسې دې ته اپیم وایي. دا اپیم خلکو له ورکړي دي چې کم دروغ زه وایم نو دا ته قبلوه، دا دروغ دي. زمونږ دین دا الله په کتاب کې دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیثو کې ایک دا قسم کیسه نه وي او دا مه کوئ چې لیلۃ القدر کې د عبادتو کو ټول شپه د سهار لمونځ درنه پاتې شي. دا ټول غلط طریقې دي. ماښام لمونځ د جومات ته ځه، روژه کور ماته کا جومات ته لاړ شه. دا لیلۃ القدر ماښام نه شروع شي، ماښام لمونځ جمع سره وکړه، ماسخوتن لمونځ جمع سره وکړه، د شپې تراویح وکړه. جماعت کې کې هم کولی شي، کور کې هم کولی شي، ماسخوتن کې هم کولی شي او کسار کې کې پېشمنی ټایم کې هم کولی شي. سار کې بیا څه نوافل هم وکړه ورپسې. د صحابه کرامو طریقه دا وه چې هغوی به په دیر وضو کې کم سے کم 8 رکعاته کول او زیات نه زیات به 45 رکعاتونه کول. دا یو اختیار دی بس. ته 6 کې نو وکړه، 12 کې هم وکړه، ته کولی شي هم وکړه، 43 کولی شي هم وکړه. په دې کې دغه پابندۍ نشته، دا پابندۍ خلقو جوړ کړي دي. په دې کې دا چې وکړې بیا د سهار لمونځ جمع سره وکړه، تا لیلۃ القدر حاصل کړی. اسانه خبره ده، خدا د ماښام نه شروع کېږي. زمونږ د جماعت کې مونږ کالو سره یو کار کوو، هغه دا چې بانګ ویلی شي د ماښام نو بیا مونږ 3 منټه انتظار کوو. کوجه کې دا خلک ټول مونږ ته قارېدلي خبرې راپسې کوي او نن سبا څه کوي په خپله بانګ چې وایي ماښام نه 15 منټه سیوان ډوډۍ خوري. دا د خېټې بندگی ده او که د الله بندگی ده؟ یو سوال دی راکړه چې مونږ تا ته سنت ښیو چې بھائی یو 3 منټه انتظار وکړه، کالو سره وکړې نه هغه نورو کې جي ګناه یي جي 3 منټه دا ټایم ډېر مختصري او بیا ختمېږي او ترکې مې چې دی 15 منټه کې موړ شوی نه وي تر هغې پورې جومات کې لمونځ نه کېږي د ماښام نن سبا. دې ته د افسوس د شرم خبره وایي. دا د مقتدیانو په مذهب دي دا خلک، دا چې مشران یادوم دغه یادوم. دې صاحبانو ته چې خپل مقتدیان څه وایي والله کې د دې څه ضمیر وي هغه صحیح خبره ده. بس چې مشران څه وایي دی هغه کوي. د جماعت مشر هغه دی که ته امام مشري عالم مشري هغه خبره ومنلی شي کوم چې هغه کوي. زموږ جماعت کې مشران شته، ماله پکې ډېر مشران شته، لیکن دا الله فضل دی دلته هېڅ څوک دا یې څه کار نه کوي چې هغه زما په رضا کې نه وي. او زما کوشش دا وي چې موږ هغه شی جاري کړو کوم چې د الله او د هغه د رسول د رضا مطابق. وایي دا مشر بار بار خلکو ته چې نورو جماعتونو کې د خلکو رضا کېږي او زموږ جماعت کې د الله او د هغه د رسول رضا کېږي. دا پکار دي چې خلک په دې کې فټ کړي ځان. زمونږ د سهار لمونځ عمومي طور ټول کال
تیارے کی شروع کی گئی اور اڑا کے ختمی گئی اور سیوان سے چل گئی دیے پکوجے کے پرانا کی شروع کی اور پرانا کی ختم ہوئی اور روزے کیسے چل گئی دا خدا حدیث و مذہب دے دا کم موز چې تاسو گئے دا خدا احناف و مذہب نه دی تار خپل مذہب پھیر شو دا چا مذہب نه دی دا چې بار بار خبر کوم دین کې پوهه حاصلول دا ضروری ده بیا دی باندې ما 13 هفته نه د هغې نه مخکې هفته پوره بحث کړو چې دا نقشه کې 15 منټه مسله شته دی په دې خو که ته روژه 15 منټه مخکې ونیسې خو زه خیر دی خو 15 منټه مخکې دی پې مونځ وکړو دا ولا سهار شوی نه دی مونځ خو ستا په شپه کې وشو قبل از وقت خو مونځ نه کېږي دا ټول لغه شان دي بس لنده باندې سواری روان دي داسې هغه سړی چې د هغه په زړه کې د الله عظمت دی هغه پیغمبر هم پېژني د پیغمبر حدیث هم پېژني په قرآن هم د پوهېدو کوشش کوي په قنوت به ځان کې پیدا کوي د الله اطاعت و فرمان برداری و پیدا کوي امن هو قانت قانت بمعنی مطیع آیا هغه کس چې هغه اطاعت کوونکی د الله آنا اللیل ټوله شپه ساجدا و قائما سجده کوونکی او قیام کوونکی دا مسلمان کار دی یوازې په فرض مونځ نه خلاصېږي دی به د شپې څه عبادات کوي او کالیو سره به کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تهجد کالیو سره کول تاسو دا وایي چې دا جی نفل دی که چا وکړل نو خیر دی او که چا ونه کړل نو هم خیر دی مونږ دی خیر دی که نه یو قایل ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته چا ویل چې فلانکې ملګری مونځګزار خو ډېر دی خو تهجد له نه پاسي دا حدیث سره وایم حدیث سره د خلکو لګي نه څوک چې مني هغه پې هم نه پوهېږي تپوس کوي چې فلانکې د تهجد و مونځ نه کوي نا ورته فرمایي ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیه د دې سړي په غوږونو کې شیطان امتیازي کړی ځکه دی نه پاسې تاسو داسې جوړ کړی مولا صاحب درته څه وایي دا جی نفل لیکه ته اوښه نه هم ښه ده که ونه شي نو هم خیر ده دې کې خیر نشته دی کې شر ده دا خو هغه وخت دی چې په هغې کې الله رب العزت انسان ته رانږدې شوی د هغه هر قسم سوال قبلوي یو دا د الله د بندګۍ پای کې یو محبت ته بنیادی په ځان باندې عبادات بوج مه ګڼئ او چې کله ته ستړی شوې نو بیا سمله آرامو کا حدیث کرا دی چې خوب دی پوره شي پاسې نه بیا وکړه دا نه دی چې راغلی تا یو رکعت وکړه خبره ختمه شوه ستړیواله راځي صحابیه د هغې ځان به تړه د شپې سر به یې تړه ځان له مسجد نبوي کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړه داسې دي هغې وي دا د اسما رسی ده دې باندې هغه ځان تړي د شپې چې غورځېږي را غورځېږي نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا لرې کې حکم یې وکړو چې عبادت کوئ بے شک لیکن چې کله ستړي شئ نو آرام کوئ نو آرام دا مطلب نه دی چې تا نشه کړې ده اوس 12 غنټې به خوب پوره کوې نه بیا یو ساعت پس پاسه بیا وکړه بیا وکړه دا بنیادي خبره ده امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما ساجد او قائم منځ کې فرضونه بنیادي ډېر دي خو دوه پکې بنیادي دی یو قیام په قیام کې با رسول الله صلی الله علیه وسلم کله به دا اوږد کو کله به مختصر کو سجود چې کوم دی یا رکوع په دې کې اختصار نه وي ښه ځان په دې پوهېږئ اهل علم د ځان په دې پوهېږي
چې مونځ مختصر دی ته وایي چې د هغې قیام مختصري یعنې سورة الفاتحه او اختصاري پکې دا کم پرزورې چې جوړ کړي په تراو کې کنه ټسه ټوسه ټسه ټوسه دا نه رکوع کېږي او نه سجده کېږي د دې نه کول ښه دي دا تراویح چې کم کېږي د دې نه کول بهتر دی دا مذاق اړول دي د دین پورې خندنی دی اختصار په رکوع کې په سجده کې په قومه کې په جلسه کې نه ښه او په آخري قاعده کې هم نه یو شاګرد ما ته بله شپه ټلیفون وکړه چې مسله راته وښیه مې ولې وایي چې کوم جومات ته ځم نو لا عبده و رسوله پسې نه یم رسېدلی چې سلام یې ګرځولي وایي چې روزم د جګړه ورسره وکړم یو نه مې تپوس کوي هغې وایي چې خلک تنګېږي نو ما دا خو خبره چې کومه زه کوم نو امام د جومات مشري خلک نه دی مشران امام ته اختیار دی چې څنګه اوږد مونځ کوي کولی شي البته دومره اوږد دم نه کوي چې هر وخت سورت یاسین او سورت صافات وایي خو اجازت هغه ته شته دی دا یاد ساتئ د امام شافعي رحمه الله په نیز باندې په مونځ کې درود ویل واجب دی قاعده کې درود ویل د امام شافعي رحمه الله په نیز واجب دی تا ته خدا ښودلی دي که چې دا زموږ مذهب نه دی نو که دا دا مذهب صحیح نو بیا که د امام شافعي دا مذهب صحیح وي دا الله په نیز بیا وس چل کې دې دوکه کې مراد دی او بل دا چې د ټول نه افضل دعا هغې چا سړی په مونځ کې په آخر کې وغواړي و چې ته کله نفل کې او په هر رکعت کې ستانه دعا پاتې کېږي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا نشي ویلی د دې مونځ فایده څه شوه دا دې ته که مقلتوب وي دا حماقت دی سم مونځ وکړه بس اختصار کې په ادرېدو کې وکړه یعنی صورت مختصر وایه خیر دی لیکن رکوع کې سجدہ کې جلسہ کې قومہ کې دې کې اختصار نه وي ته دین وګوره خپل دا مونځ نه دا کم ټسه ټوسه ټسه ټوسه چې کېږي نه پکې قومه شته نه جلسه شته نو قنوت به پکاري د الله اطاعت فرمان برداری به پکاري عاجزي به پکاري خدا محبت شو دویم یحذر الاخره حذر هغې یرې ته وایي چې په کې انسان ځان بچ کول هم غواړي اسې یرې ته خوف وایي حذر یحذر الاخره آخرت نه یریږي څه مطلب دی چې آخرت به ودې خوري مې نه د آخرت نه یریږي په داسې طریقه باندې چې آخرت کې د جهنم د تلو کم سبب دی د دنیا کې ځان د هغې نه بچ کوي ځان غلا نه بچ کوي دروغ نه بچ کوي بېلمازۍ نه بچ کوي بدکارۍ نه بچ کوي سودخورۍ نه بچ کوي دې ته یحذر الاخره وایي ذال رے حذر دا هغې یرې ته وایي چې په یې کې ځان انسان د تکلیف سره بچ کولو کوشش کوي هسې یره نه ده پښتو والا یره نه ده چې سپی به دې وخوري او بجلي به دې ونیسي دغه نه ده ته حذر نه وایي دا خوف وایي یحذر الاخره آخرت نه یریږي څه مطلب آخرت چې کله دی جهنم ته لړ شي دا جهنم ته رتلو نه یریږي نو چې یریږي نو مطلب دا دی دلته هغه اسباب نه استعمالوي هغه اعمال نه کوي چې په هغې الله ناراض وي دې ته وایي حذر او دریم رکن څه دی یې ته موږ رجا وایو امید ویرجو رحمت ربه دا الله د رحمت نه مله امید کېږي نه خدا ناامیدۍ بنیاد په څه شي دی په دې باندې دی چې ته به د الله د رضا کوشش کوې او د الله د نارضا د قانون نه به ځان بچ کوې هسې نه چې امید دی چې الله مې وبخي تا نه بخي ته څه نیکی کار خو وکړه د بدۍ نه خو څه ځان بچ که دا درې شرطونه دي قرآن مجید ښودلي دي د عباداتو لپاره هر عبادت کې به دا درې څیزونه وي که ستا د شپې قیام دی که هغه د ورځې روژه نیول دي
کہ هغه بل څه نیک عمل دی بل څه نیک عمل دی دا درې بنیادي خبرې وي پکې کم کسان چې په دې پوه شي نو قرآن فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون په دې دریو چې کم پوه شو نو آیا دی او کم خلک چې په دې نه پوهېږي نو آیا هغوی دا یو برابر دی دلته هغه لمبا چوړه علم نه یادوي نه هغه سړی چې هغه په دې دریو خبرو پوه شو چې الله سره مینه محبت کول پکار دی داغه د غضب نه بچ کېدو کوشش پکار دی او نیک عمل پکار دی چې انسان د هغې په بنیاد الله نه څه رحمت امید وساتي په دې خبره چې سړی پوه شي نو دی او هغه سړی چې په دې نه پوهېږي دا یو برابر نه دي خو نصیحت خو اولو الالباب اخلي عقل والا اخلي نن یویشتمه شپه شوه بیا کم کسان چې هغه نن اعتکاف تک کې ناستل غواړي نو پکار دی چې هغه د ماښام د نور ډوبېدو نه مخکې د ماښام د اذان نه مخکې مسجد ته راشي یو کسي دوه کسي درې کسي لږې ډېرې د دې ځای نه دا یو بل عمل دی ته اعتکاف وایي دا شروع شي سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کړو چې یا رسول الله که زه لیلة القدر کې ویښ یم نو څه دعا وکړو دا خو د هغه ډېره پسندیده بیبي ده که نه خوښه بیبي یې ده محبوب بیبي یې ده د هغې ته چې کومه دعا ښودلې ده هغه زده کول پکار دی اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني دا مختصر دعا ده او دا صحیح ده دیکھیں بعض روایاتوں کے کریم الفاظ دی سنن ترمذی لیکن دا الفاظ ثابت نہیں اللہم انک عفو یا اللہ تم معافی کا ان کے تحب العفو تم معاف کول خوخے فاعف عنی نما معاف کے مختصر دعا دا اور جو تنہائی کیوں کہتے ہوئے پزور پوش بیا کہ دیکھیں سمر زور دا عام خلقوی اللہم انک عفون کریم تحب العفو فاعف عنی یا عفون دا یا عفون آخر کم نشتا بگے کریم پکیم موایا کم جو صحیح ثابت تے نا دا غدے کوشش دا کرے چا آغا الفاظ دے ویلی شی چا آغا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ویلی حضور سنہ لرے گئے دیکھے دو وجہ دی یو وجہ دارا چا کدا الفاظ بالفرض دا پیغمبر اجتہادی وی ناغا پا منگا باندے زمونگ پا مقابلے کے دا اللہ پا صفات خپوئی دا اللہ پا رضا کولو خپوئی اللہ سر امین زمونگ مقابلے کی سوا دا او کدا من جانب اللہ نے بیا مطلب دا ہے چھ اللہ خوخ کری دا تو دا دعا بیا خامخا قبلے پا دیو یہ مسنون اسکارو کے دا زان ٹکی مور داخلے ورا داخلے ہوئے کمویت امہ سنگ چھ ثابتی بسا ٹک دی اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی مختصر دعا دا اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی خدا کے بنا تکیش پیچی دی پدے کہ خامخا کوشش کرے یہ اجتماع دیر اجتماع پینز اجتماع و اجتماع یو کم درشوں خو بدقسمتی زمونگا اس بلدارا چی پدیش پو عرضو کی مونگا بدعاتنم زمونگ شان گریخ پا دریشتہ و اشپابانی دیر خلق ترو سبورے دو صورتون وی صورت العنکبوت و صورت الروم اور پای خلق پیسے ور گئی دا مونگم ویلی شو زمونگم پیسو تا دیر ضرورت تے خو مونگ حلال پیسے بگارتے حرام پیسے دا وور دے حرام خوری ډیر لوی نقصان ده په قرآن باندې پیسې اغستل دغه شان پیسې اغستل دا بالکل حرام دي روزې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیولې دي صحابه کرامو نیولې دي تراویح صحابه کرامو کړې دي لیکن هغه په دې رښتا او شپه باندې صورتونه نه دی ویلي نمونږ د نورو خلکو نه مونږ په دین کې
دین خو الله په خپل رسول پورا کړی دی. الیوم اکملت لکم دینکم، حجۃ الوداع کې دا اعلان شو چې نن ما ستاسو دین په تاسو پورا کړی دی. دا عقل بنے جنگے را جنگے چولے دا گناہ رسو او گناہ را کہ دا گناہ نوے دا با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا تو مسلمان جواب دائی لیکن جواز مواز نشتا رہے. اکثر خلق دوکا کہ زمانگے امام صاحب غریب دے نو پکار دائی چے ہر وقت دا غصر امداد کے دا سوک نوی تا دا چے دا غریب امام یا دا غریب سڑی احترام مگو. یو سڑے غریب دے استا امام دے استا خدمت کئی استا بچی پڑھاوئی پکار دائے چے پہارا بیاش کے تاغلا کم سے کم 60,000 روپے اور کے ذرا دے قائر مخبلا امام دا سے نہ پکار چاہا چاہا لا سوک دے کری دا دے امام دے عزت منگتا پتہ رہا چاہ عوام دے امام سمر عزت کئی سور لور کئی خوراک سنگ ور کئی سکاک سنگ ور کئی تنخواہ سمر ور کئی پیسے سمر ور کئی منگتا علم دے دے خبر دا دروغ دنیشی ویلے چی دا جی زی حق کرنم سے حق کرنے دروغ ہے کالی سر دیتا نوی نے دا غریب جامع دا استعمال لیخ دا بچو یو کیڑے یو شانتی بلے کیڑے بل شانتی تا دا وقت کس طرح بڑا والی چی زمان دا امام دے دل احترام پکار دے عزت پکار دے تنخواہ والا مقرر رول پکار دے دا شیطانی دوکی دی خلقو سر گئی دا مور کہے پدے پیسے دا حرام دی اور بیا چکل آخری جمشی دا روجے نو پے کے خلق دا کال منزو نا قضا کئی یہ تا قضا امری ہوئی یو دا جمعے پروز بانی منزنوں کی بیاسو ہوئی پدے کار کے چکم منزو نا قضا شوی پورے شو دا سمتو کبندی دا داو پکار رہے چو سڑے بیا آرہ جمعہ کئی آرہ جمعہ چے بیغا بھائی تیڑو کولے کار دے رضانم دین جو کر دا بدعات تی دا رسومات تی زان دین او ساتے پا قبر کے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتباع تپوس کی کوشش دا کرے چے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت اگر معلوم کلی شرز ہے کہ او دا غیر اطاعت کلیش